کپ قدر پا قیمت برلی اسمانی لوی سڑے سے وزیر اعظم دے وزیر دے صدر دے پلان خود بینی مکرد خاورو بندی والی بادشاہ د زمانے تورو خاورو لاندې بیا یوازې پروتي که نه پروتي که نه بیچاره عاجز ور بشي تور تملا که رستم غوندې د دهر پالوان یې کم زمان به مزغې مات ریز مریض پریوزې کم زمان به مزغې مات ریز مریض پریوزې سو بسور په اس د عمر تیز روان یې د اجل په نقارو بدی تاراج کا که د درستی دنیا راج کوي سلطان یې مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کړه مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کړه چې یخلی وی په سنا درب گویانې دا د خامه اندېښنه د کم دلیلا چې ازغی کرے پتما در ریحان یې قافلی چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظه تب ملد کم کاروان یې قیامت کې چې حساب خلاص شي یو ډله بخی طرف ته جنت ته روانه شي بله به ګس ته دوزخ ته روانه شي نو حافظ صاحب وایي چې قافلې چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظه تب ملد کم کاروان یې اس پته نه لګي چې ګس طرف ته به دوزخیانو کې روان یم او کخي طرف ته به جنتیانو کې تاسو ته خپل انجام پته زما عزیزانو دا الله هر کار حیران کن دی عثمانه چې ساوزي دغه بدن دی زما لاسونه وګوره خوځي سترګې خوځي شونډې خوځي ژبه خوځي اوس تخته مې واچوي پته مو نه لګي چې څه شی مانه ووتو چې زه به پرې خوځېدم پوهېږئ که تا نه څه ووته چې ته به پرې خوځېدې دا حیران کن شی دی که نه دی ته به په ورځې د قیامت کې به حیران ولاړې په هغه ورځ کې به په دې ژبه چلند ونه کړې که ډېر چالاک د زمانې نو د قیامت په ورځ به ستا ټوله چالاکي چې دا ختم شي ته به په ورځې د قیامت کې به حیران ولاړې په هغه ورځ کې به په دې ژبه چلند ونه کړې حافظ نور په اوسنو یارانو منازېږه یارانو پورې مې ټکی وکړو دا شعر خو ټول جومات ووایي حافظ نور وایي په اوسنو یارانو منازېږه پخلا غلیم تا چی خوگا پیاله د قندو نکڑی پخلا غلیم تا چی خوگا پیاله د قندو نکڑی کپ قدر پا قیمت برلی اسمانی او صدر لغاری دے لغاری ورتوئی که لاوره ورتوئی صدر لغاری دی دا چټ چای خیده دا چا کې خیده ها وزان خو خی کنه چې لګ دې بیا خوم کنه دا ملک نور ټول ټیپر شو چې د بېنظیرې حج شوی دی که نه دی شوی خدای دې کور ران که ستاسو حج کی تاسو کی تاسو راشئ چې څومره حاجیان راځي حاجي پوکم راځي که نه راځي دا چټ کې لیکلي بېنظیرې حج شوی دی که نه
او بنظیر حجونه سره څه کار دی؟ خو مفت چانټي ده وی خوړه وراله، تاسو حجونه سره څه کار دی؟ حج خو په ټول عمر کې یو حج فرض دی. دویم حج له چې ځې هغه پیسې غریبو له ورکول کې د 100,000 حجونو نه زیات ثواب دی. دا خو حج نه دی، دا خو سیل دی. چی دی که نشد مانځنه پټ غوندې ما ته ځان رسته وښایه کیني بمبکوم دی. ته په دې خبرو پوهېږم. ډېر غوړ زیړ به یې صاحب اختر دی مبارک شو، ځان باندې سپری مرې کړي یو. شکر دی دې اختر کې خو زه لږ بچ شوی وم. کېږئ لار لنډوئ، لار لنډوئ، لار یو خو چې په لاره روان یي دا لاسونه ور جوړې تکړه یې ښه جوړې داسې به دې منجئ را منجئ. یو له مې هغه ورځ وی چې لار لنډوه خونه دې ورانه شه وخت کم دی. کټه ګوته دې نیولې ده او منجی را منجی هم زه خضر علیه السلام یم مثلا. لار لنډوه لار، فضول وخت مه ضایع کوه، فضول مجلس مه کوه، اللہ اللہ کوه. ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر. یو ځله دی چې الله وې د دواړو جانو د نعمتونو نه بهتر. زړه عادت کوي، ژبې عادت کوي، الله 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 الله. بلم لا څوک شته په دنیا او په آخرت کې په کار راتلو والا؟ بل څوک شته؟ دا الله نوې کرشمه وګوره په اسلام آباد کې اوبه قات کړي، اوبه قات کړي. اوس اسلام آباد غوندې ښار کې آرډر شوی دی چې چمنونو له اوبه مه ورکوئ او لام به یم په هفته کې یو ځل اوبه نشته. د 100 کوو آرډر یې ورکړی دی او برمې لګیا دي چې څومره یې وایي هومره اوبه لاندې ځي. اوس تاسو وایئ په ایمان خبر هم دی؟ ما خو تاسو ته وایي چې خبر تې ځکه نه یې چې یو سړی مړو په قبر کې تې ملیکو تپوس وکړو، ویل من ربک؟ هغه ویل ویل من ربک؟ پرېږده مړه څه رب رب کې یو قپ مړی بني وګیم. تاسو هغه خبر هم نه دا پته هغه خلقو ته لګي چې د چا عقل دماغ د سړو وي، انسانی دماغ لري، سوچ پکې وي، فکر پکې وي. نن سبا د لویو لویو خلقو سرونه چې دي هغه د کاڼي ورپورې تړلي دي، نو تاسو به زه څه ګرموم یا ځان به څه ګرم. عزیزانو دې عظیم قهر ته وګورئ چې اسلام آباد غوندې ځای کې الله اوبه ښکته بوتلې نشته اوبه. دا چا ویلي دي؟ دا قرآن ویلي دي چې کم قوم د خدای نه سرکش او باغي شي، کم قوم، نو الله ورسره څه چلو کی؟ اذاقها الله لباس الجوع والخوف. الله هغه قوم ته د لوږې او د یرې لباس ورواغوندی. نن ټول پاکستان ته د لوږې لباس وراغوستی شوی. آینده نور عذابونو ته تماشا کوئ که خدای ته منظوری.